پارټۍ سره یو کس دومره مخلص وي او هغه بیا نظر انداز کېږي. د جماعت اسلامي نه سیټ ګټل، د پی ټی آی نه سیټ ګټل، دا ډېر مشکل کار دی. نو قوم ماله ووټ راکړه، قوم زه منتخب کړم، قوم را باندې خوشحاله دي چې کله ته رښتینې وینا کوې، ډکې او سپینه خبره کوې، نو ته به په کور کې هم بدې شي د خلکو. په سیاست کې تربګني او دښمني او حرف اخیر نشته. خو دوی د باجوړ پی باندې چې کوم قابض ګروپ دی او هغوی صرف د تجارت دپاره، د ځان د شهرت دپاره نه پی باندې قابض دي. چې هر څومره مې غریبي ده خو ما به یو داسې کار نه کړی چې په هغې زما نه دا عوام وربد شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د J91 نیوز کتونکو اوریدونکو ستاسو ورور حکیم الله یم. کتونکو نن موجود یم په باجوړ کې. په خواته کې را سره یو داسې شخصیت ناست چې د څه تعارف محتاج نه دی. ورځو به د هغه سره به خبرې اترې کوو. اول خو زمونږ کتونکو ته خپل تعارف وکړو. السلام علیکم حکیم الله، ستړي مه شئ، په خیر رالئ. د ټولو ناول تاسو په خیر رالئ یم. زما نوم ظهور احمد عثمان خیل دی او د وی سی 56 منتخب چیرمین یم. ډېر زیات مننه چیرمین صاحب. کو دا راته وایئ که نه چې خبر شوي وو ستاسو چې کوم پولنګ سټیشن دی هر ځل ستاسو وین راځي، د کوم وخت نه د سیاست سره وابسته یې؟ حکیم الله وروره سیاست خو موږ د ډېر وخت نه کوو، بلکې ټول ملګري د باجوړ چې څومره دي هغه ټول قربانیانې دي. خو زه به دا ویم چې د هغوی نه زما قرباني کمه نه ده. د 1999 نه موږ عملي سیاست کوو چې په هغه ټیم کې دلته بالغ رایده ووټ نم و ستاسو د پیدایش په نو دلته به صرف د ملک سیسټم ووټ راغلی وخت نه موږ سیاست کوو. صحیح. ډېره زیاته مننه. د 1992 نه ستاسو دغه هلې ځلې 97 نه دغه هلې ځلې ستاسو روانې دي او که وګورئ نو تاسو بیا د په پارټۍ کې نظر انداز کېږي. وجه څه کېدلی شي؟ وروره وجه دا کېدی شي چې کله ته رښتینې وینا کوې، حقیقت باندې ډکې او سپینه خبره کوې، نو ته به په کور کې هم بدې شي د خلکو. نو بس واحد دغه وجه ده چې زه نظر انداز کېږم. تر د دې ټیمه پورې دا د الیکشن شروع دی، ټیکټونه تقسیم شول، خلک خپلې هلې ځلې کوي. تر د دې ټیمه پورې چې کوم دی موږ سره خلک لکه په سیاست کې تربګني او دښمني او حرف اخیر نشته. خو دوی د باجوړ پی باندې چې کوم قابض ګروپ دی او هغوی صرف د تجارت دپاره، د ځان د شهرت دپاره نه پی باندې قابض دي. نو بس هغوی موږ سره رابطه نشته. ساده کو وګورئ که نه د 97 نه دا ډېر غټ عمر دی او تاسو یې دلته پرې خپل پولنګ سټیشن باندې الیکشن لړاوئ. تر نن ساعته پورې تاسو غون پولنګ سټیشن یې ګټلي دي؟ نو الحمدلله کوم وخت نه چې موږ راوتي یو نو یو ځل په 2002 کې تقریبا 2 کې د MMA اتحاد وکستاسو خېلی. نو الحمدلله ستاسو په دغه باندې چې یو طرف ته لکه د هغوی اتحاد و خو بل طرف ته بیا مونږ په دویم پوزیشن او ښه ووټ هم اخیستی دی الحمدلله په ګردۍ باندې. نور ما ټول عمر ګټلي دي. خپلې پولنګ سټیشن یې د چا نه پټې نه دي. که زما انټرویو خو به دا ملګري اوري، د مانو ډېری ملګري به یې اوري، د حیاتي به یې اوري. الحمدلله زما داسې بېداغه سیاست کې او لمن هم سپینه ده، شکر الحمدلله. چې هر څومره مې غریبي ده خو ما به یو داسې کار نه کړی چې په هغې زما نه دا عوام وربد شي. صحیح. کو دا راته ووایي که نه چې د اوسه پورې تاسو د MP نه دغه الیکشن لړاوه، دې ځل باندې آزاد ته څنګه راغلی؟ داسې ده وروره چې کله زمونږ دلته تنظیمي ډانچه جوړېدله نو په هغې کې هم زمونږ اختلاف راغلی پیدا شوی او بیا داسې خلک وو چې هغه لوټې وي. لکه نن دلته او سبا هلته د غرض دپاره کار به په عوامي نیشنل پارټۍ کاوه او خدمت به په دوی کاوه او لوټې وې اوښتې راوښتې. نو دلته چې د ضمني کم قیادت و نو د هغوی هم مفاد پرستي وه، د خپل ژبه او د خېټې ته فکر و. نو په هغه وجه اوس زما اختلاف دی، اصولي اختلاف دی او تر د دې دمه پورې مې دی. ستاسو د اختلاف داسې روان دی تر ننه سطحه پورې د عوامي نیشنل پارټۍ داسې کینډیډیټ ستاسو له راغلي دي کوم مشران چې نه بالکل موږ سره رابطه نه ده شوې. ته چې څومره په عوامي نیشنل پارټۍ کې یو خبره دا ده چې دا زمونږ وجود دی، زمونږ وینه ده، لم نم غواړي دا موږ سره ډېر خلک رابطې کوي. خو دا تر د دې ټیمه پورې موږ سره خپلې پارټۍ هېڅ قسمه رابطه نه ده کړې، بلکې لوکل ګورنمنټ الیکشن وشو، بلدیات وشو. تاسو ته سپینه ښکاره ده، د ټول قوم ته ښکاره خبره ده
چې مالې ټیکټ را نه کړ په بدنیتۍ یې را نه کړو په تعصب یې را نه کړو د هغې وجه دا ده چې موږ حقیقت کوو رښتینی سیاست کوو د دروغو سیاست نه کوو دوی مالې ټیکټ هم را نه کړو بیا هم زه د پاټو نه ونه درېدم ما د عوامي نېشنل پارټۍ سره د باچا خان بابا سره د ولی باغ سره خپله وفاداري ښکاره کړه تر د نننۍ ورځې پورې زما وفاداري ښکاره ده زه اوس وفادار یم خو دوی را سره وفادار چیرمن صاحب تاسو بار بار د یو خبره کوئ چې لکه څوک چې رښتیا وایي نو هغه نظر انداز کېږي د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم منشور دی دا خو ښکاره دی ولې بیا داسې یو کس نظر انداز کېږي چې هغه رښتیا وایي او د پارټۍ سره مخلص دی نو دا داسې ده وروره دا اوس چې کوم ځان ته صدر وایي یا کوم ځان ته دلته تنظیمي ډانچه وایي نو دغه کسان دا په خپله د مسلم لیگ قاب کې وو مسلم لیگ قاب کې وو مختلفو پارټیانو نه دغه شو او دوی لکه نظریاتي ورکر بالکل په باجوړ کې نظر انداز دی خو زه به دا هم ویم چې ولي باغ به یا خبر نه یا به ځان نه خبروي یا بعضې خلک داسې دي چې هغوی اوس پیسه پیدا کړې د نظریاتي ورکر نظر انداز دی لکه زما د ډېر خفګان دغه راغلی تر د دې ټیمه پورې ما سره مختلفې پارټیانې رابطه کوي خو زه لکه د یو پارټۍ سره نه کوم ما زه لکه سیاسي سړی یم زه خو کېناستی نه شم د دوی د طرفه د دوی بدنیتي زما سره اوس هم راسره کبر کوي پیرغونیت کوي بربریت کوي د ننه پورې زما سره د باجوړ مرګرو یا د باجوړ پارټۍ یا د باجوړ تنظیم په ریکارډ زما سره رابطه هم نه ده کړې ما خپل سیټ وګاټو حتی تر دې چې د سیټ د ګټلو مبارکي هم نه ده راکړې زما د کور ته راغلي هم نه دي لکه د ان پي چې کوم دغه دی د قیادت کوم مشران دي هغوی تاسو ته نه دي راغلي د مبارکۍ دپاره نه دي راغلي د مبارکۍ دپاره هم نه دي راغلي او هغوی صرف داسې خلک خوښوي چې ګوډ پالش والی که تاسو خیلي نن سبا په سیاست کې خو هغه خلک مخکې ځي چې څوک بوټ پالش کوي او هغوی دغه کوي دا خړۍ متۍ کوي نو دغه والا خو زه نه چیرمن صاحب د دې حل به څه وي که نه چې لکه پارټۍ سره یو کس دومره مخلص شي او هغه بیا نظر انداز کېږي چې لکه راغو کو په سټیشن باندې وګوري په ټول عمر کې راغو چې ته لوز نه راغی ټول جیت دی او اوس هم نظر انداز کېږي وجه سره نو وجه دا ده چې زه هار منم نه ما کې دا ده چې زه د باچا خان او د ولی خان بابا تر سیاست کول غواړم چونکه اوس داسې خلک راغلی دی دلته پارټۍ کې دي چې هغه تاسو پیژنئ چې صرف دولت او شهرت غواړي زه خو الحمدلله ټیک د غریبي مې شته پیسه نشته دولت نشته خو شکر دی قومیت شته موږ په باجوړ کې یو بل پیژنو که نه زما قومیت تاسو ته معلوم دی ستاسو هغه ما ته معلوم دی او بیا منډم زموږ ښکاره ده چې الحمدلله لکه زه دا وایم چې په دې ټیم کې د جماعت اسلامي نه سیټ ګټل د پی ټي آی نه سیټ ګټل دا ډېر مشکل کار دی نو قوم ماله ووټ راکړه قوم زه منتخب کړم قوم را باندې خوشحاله دي واحد دا مفاد پرست ټوله چې کومه یې ان پي باندې قابض ده تر د دې دمه پورې هغوی په دې باندې قابض دي صرف هغوی زما په جیت باندې خفه دي او زه اوس هم ځان ته د ان پي ورکر وامه خو زه به اوس مجبورا لکه زه خو کېناستی خو نه شم که نه زه به خامخا خو سوچ مې دا دی چې آزاد څوک یا به سپورټ کوم ځکه چې په مونږ ټیکټونه را مسلط کړل دلته سلا نشته جرګه نشته لکه زه د صوبایي کونسل ممبر یم د باچا خان مرکز کې ما چاندې ورکړي دي چې جوړ شوی دی ولی باغ ته دغه زما سپین دی خو دی خلک چې کم دی نو دوی لکه زه دا وایم دوی غریبۍ د زما دل ته رماله د ولی خان بابا نوسې لونګین هغه راغلی دی موږ سره ناست دي اجمل خټک صاحب سره زموږ صرف د دې باجوړ چې کوم قیادت دی ډېر نو دوی له مونږه سترګو کې سترګې ورکو او مونږه صفا سیاست کوو رښتینې وینا کوو سپینه وینا کوو نو په دې وجه باندې دوی هلته هم رپوټونه زموږ غلط ورکوي او دوی دغه کوي خو دومره ده چې دا د پارټۍ لپاره به ډېر نقصان وي ځکه چې یو سړی تا اګنور کوي نو بیا ښکاره خبره ده رشته به یې اګنور کوي چیرمن صاحب کو دا راته وایي اخر دی چې اراده مسله صرف آزاد طرف ته به دی که نه د پارټۍ نه همداسې څوک په نظر کې شته دی چې هغه به وکړي نو داسې ضروره لکه قانون او آیین خو دلته دوی پامال کړي دي لکه زه دا وایم چې په ما باندې د بهر نه خلک مسلط کېږي راځي دلته ټیکټونه ورکوي ټیک شوه د ضلعې ټیکټونه ورکوي یا میټینګونه کېږي دوی زه اګنور کړی یم دوی زه دغه کړی یم نو زه خو به انشاءالله خامخا سیاست خو به کوم باجوړ دی زه خو هسې کېناستی نه شم نو زه دا ده چې زه اوس هم ویم ولي باغ ته زه دا خبره کوم
چې زه ولی باغ ته اوس هم وفادار یم، بیا هم ورته وفادار یم، بادشاه خان بابا ته احترام لرم، ولی خان بابا ته احترام لرم، ایمل خان ته احترام لرم. خو دا یو عرض ورته کومه که چېرته زمونږ د پارټۍ نور ملګري دا زمونږ انټرویو واوري چې برای د الله د رضا دپاره د باجوړ په دې تنظیم باندې تاسو نظر واچوئ. دا بالکل خودغرضه کسان دي، دا پارټۍ لپاره غټ نقصان هم د پارټۍ دپاره ډېر غټ نقصان دی. لکه تر د ننه پورې نن 6 تاریخ دی د پیلنۍ میاشتې 4 کاله 15 کاله دغه شان زموږ د خفګانونه راوچلېدل. هیڅ چا بس غم غرض ونه کړو، صرف خپل ځان شهرت او د دولت سیاست. زه شارټ پیغام مې دا دی ولی باغ ته او زموږ نور که داسې مخلص ورکران ملګري لکه زه خو کېناستی نه شم که نه چې دوی په ما باندې ګوته اوچته نه کړي. زه نه ولی باغ پرېږدم نه ما پریښی دی، خو د باجوړ ډله به زه کومه او میوي چې څه د آزاد څوک سپورټ کومه ما باندې چې ګوته دوی بیا نه اوچتوي چې مقصد دا دی. نو زما خو مجبوري ده، زه خو سیاسي ورکر یم، زه د یوې سي چیرمین یم، زه به چاله خدمت کومه، چاله به دغه کومه. ما د عوامي نشرت پارټۍ سره نه بې وفایي کړې ده، نه به ورسره وکړمه. خو دا خود غرضه خلک چې کوم دلته دي او دوی قابض دي، نو د دوی ته مې دا پیغام دی چې پارټۍ ختمه کړه. په الیکشن کې به تاسو سره دوی ریزلټ راشي چې د دوی ریزلټ څونه زیرو دی. ډېره مهرباني.